قارئ برکت والا ده، اورېدونکی برکت والا ده، خدمت کوونکی برکت والا ده، قرآن ته ناستې والا برکت والا ده، قرآن خدمت کوونکی برکت والا ده. نو قرآن کریم سره چې د څه شي تعلق راشي هغه هم برکت والا ده. انسان په لاسه کې هغه کپړه چې د هغې تعلق د قرآن سره راشي هغه به بې ځای ځای کې نه غورځوي. هغه غیر چې د قرآن سره تعلق راشي هغه به بې ځای ځای کې نه کړي، هغې استعمال هم بې ځای ځای کې نه کوي. لیکن الله ډېر لوی شان ورکړی ده. الله د الله کتاب ده، الله ډېر لوی ذات ده، کتاب ډېر لوی کتاب ده. دا موږ او تاسو چې نن کوم مجلس ته راجمع شوي یو دا د قرآن عظیم الشان په مناسبت باندې دا مجلس جوړ شوی ده. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي دا هغه مجلس ده چې په دې مجلس باندې د خدای پاک خصوصي رحمتونه روان دي. دا هغه مجلس ده چې دې مجلس ته څومره خلک راځي که نارینه که زنانه یو قدم رااخلي الله پاک په یو قدم باندې ورته د زر رکعت د ثواب ورکوي. الله پاک په یو قدم باندې د زر بیمارکوسۍ ثواب ورکوي. الله په یو قدم باندې ورته د زر جنازو ثواب ورکوي. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. بهتر په تاسو کې هغه څوک ده دا د خدای د پیغمبر وینا ده. په تاسو خلکو کې هغه څوک خدای ته ډېر غوږ ده، خدای ته ډېر نږدې ده، خدای ته ډېر بهتره ده چې قرآن یاد کړي او بل چا ته یې خدای پاک قرآن دا زموږ او ستاسو د قرآن تربیت د قرآن اشاعت دا زموږ او ستاسو د دین اصلي مرکزي کتاب ده. د دې اشاعت دا د خدای کلام ده چې د خدای کلام څوک وایي، د خدای کلام څوک درسوي، هغه ډېر لوی کمال والا کار ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي قرآن رمضان قرآن او روزه دا دواړه به د قیامت په ورځ د خپل صاحب شفاعت کوي. قرآن به الله ته زارېږي ربه دی ما د شپې خوب ته نه وپرېږدې زما شفاعت قبول کړه. رمضان به الله پاک ته د رمضان روزې به الله پاک ته درخواست کوي خدایه د ورځې مې خواهشاتو ته نه وپرېږئ، خوراک ته مې نه وپرېږئ، څښاک ته مې نه وپرېږئ، نور نفسي خواهشات جایز خواهشات هغه هم پرې بندو. خدایه د ده په حق کې زما شفاعت قبول کړه. خدای به یې شفاعت قبول کړي، الله به یې جنت ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے القرآن شافع مشفع وماهل مصدق من جعله امامه قاده الى الجنه ومن جعله خلف ظهره ساقه الى النار. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قرآن شفاعت کون کہدا شفاعت بکئی خپل صاحبہ اللہ بدل شفاعت قبلی او قرآن جگرم کی چا دا قرآن کریم خدمت ونکا قرآن کریم پیشا کرا دا قرآن کریم احکامات انمانل او قرآن کریم احکامات عملی نکرل دا قرآن کریم خدمت ونکا دا قرآن کریم دستگاه جوڑ نکرا دا قرآن کریم خدمت ونکا. نبی علیہ السلام فرمائی دا قرآن با دا قیامت پورز ندیس واحد صرف جگڑے او اللہ با دا جگڑا قبول او رشتونی مصدقه جګړه وي. خدای په دغه جګړه دغه صاحب په حق کې قبلوي او د دې صاحب حالات بخارات دغه لپاره په دغه باندې به قرآن فجر چې موږ تاسو ته د قیامت په ورځ دا قرآن جګړه موږ تاسو سره وکړي چې زما درس کېده زما د درس لپاره ځای نه زمونږه کله هغه کله د یو ځای نه بل ځای ته د کرایه کورونو ته مونږ نقل کوله د کرایه ځایونو ته مونږ نقل کوله ریلونه مونږ شاو قرآن به دا وایي چې زه به دې ماشومانو په غېږ کې نیولی یمه قرآن به دا درخواست کوي زما پوخ زما ریل هغه به دې ماشومانو په لاس کې نیولی ای صاحبه ای حاجي صاحبه ای خانه ای مالداره ای جایداد والا تا
ولې زما درسګاه نه جوړوله؟ تا ولې زما د درس دپاره ځمکه نه وقف کوله؟ تا ولې زما د درس دپاره پیسې نه لګولې؟ ای حاجي صاحبه، ای مالداره، تا زما خدمت نه ده کړی، قرآن به بیا موږ سره په جګړه کوي. آخرت د قیامت ورځ هغه څنګه ورځ ده؟ هر سړی به قرآن کې الله اعلان کوي، هغه دومره ناشنا، دومره سخته ورځ ده. یوم یفر المرء من اخیه وامه وابیه وصاحبته وبنیه لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه. پلار به د زوی نه تښتي، زوی به د پلار نه تښتي، او ورور به د ورور نه تښتي، خاوند به د ښځې نه تښتي. هر سړی به په خپل حال وي، هر سړی به نفسي نفسي نارې وهي، تر دې انبیاء کرام په پورې صراط ته چې مخامخ سي، یا رب سلم سلم، یا رب سلم سلم، دا اوازونه به کوي چې هغه لوی هستی په هغې ورځ دومره هغه صح حالاتو ته د خپل ځان سلامتیا غواړي. زموږ به څه حال دلته که موږ زندګي کوو، زموږ دپاره جایداد نه وي، دلته که موږ زندګي کوو، زموږ کور نه وي، خو په کرایه به یې ونیسو. د قیامت په ورځ چې د دې ځمکې په عوض کې موږ ته خدای پاک په جنت کې ځمکه راکوي، د دې پیسو په عوض کې خدای په جنت کې کور راته جوړوي، چې هلته زموږ کور نه وي، هلته زموږ ځمکه نه وي، هلته زموږ بیا په کرایه باندې موږ ته څه نه میلاویږي. دنیا مزرعة الآخرة، چې موږ په دنیا کې د خپل آخرت د آبادېدو کوشش وکړو، د خپل مال په نیکو کارونو کې ولګوو. خدای پاک به موږ ته په دنیا او آخرت کې سعادتونه نصیب کړي. قرآن په خدمت کې الله اکبر، چې د قرآن په خدمت کې تا خپل مال ولګاو، هغې په عوض کې به خدای تا ته ډېرې بدلې درکوي. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي، چا چې د الله په لاره کې یو روپۍ مصرف کړه، الله پاک به ده ته د یوې روپۍ په بدله کې 2000 روپۍ دنیا کې ورکوي. آخرت کې به څه ورکوي؟ نبي علیه السلام فرمایي آخرت کې به کور په جنت کې ورته هغه څنګه کورونه د سرو زرو، د سپینو زرو، اعلی چینې، اعلی باغونه، اعلی میوې، اعلی شربتونه، اعلی حورې او ګلمان، اعلی تختونه چې موږ په دې دنیا کې یو کور په ټول عمر کې نشي جوړولی. په معمولي پیسو چې زموږ څومره وس کېږي، خدای دومره لوی سعادتونه راکړي. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي د انسان زړه زنګ نیسي، انسان په زړه باندې زنګ راځي، لکه څنګه چې په اوسپنه باندې زنګ راځي، د انسان په زړه باندې زنګ راځي. انسان چې کله ګناه وکړي، حدیث کې راځي په دې زړه باندې تور داغ ولګېږي، چې کله توبه وباسي خدای دا تور داغ ختم کړي. که توبه ونه باسي، بله ګناه وکړي، دا داغ نور هم زیات شي، تر دې چې دا زړه ټول تور شي، ټول زنګ ونیسي. نبی علیه الصلاة والسلام صحابو ته فرمایي، صحابو اوسپنه هم زنګ نیسي او د انسان زړه هم زنګ نیسي. صحابه ورته فرمایي د الله رسوله د اوسپنې زنګ خو ختمېږي په خپلو اسبابو سره، د انسان دا زړه چې زنګ ونیسي، تور واوړي، قرآن پې اثر نه کوي، احادیث پې اثر نه کوي، دیني وعظونه پې اثر نه کوي، دغه څنګه دا زنګ ختمېږي؟ د زړه نه به دا توروالی څنګه ختمېږي؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل ای صحابه، د زړه نه چې دا توروالی ختمېږي، یو د مرګ په یادېدو سره ختمېږي، او دویم د قرآن کریم په تلاوت سره ختمېږي. دا زړه د نارینه هم زنګ نیسي، نارینه هم ګناه کوي، دا زړه د زنانه هم زنګ نیسي، زنانه هم ګناه کوي، خو لیکن موږ نارینه هغې ته ډېر سهولیات برابر کړي دي. موږ نارینهو د تعلیم دپاره، د قرآن دپاره، د عصري تعلیم دپاره ډېرې پیسې هم لګوو، موټرې ورکوو، نیسو په کرایه باندې، ډېر اسباب مصرفوو، خو لیکن د بچو د لورګانو په حق کې زموږ سترګې بیا په موږ باندې پټې، موږ خپلو بچو ته قرآن بیا نه کوو. دا د بچو یو مستقل حق ده. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله بچی پیدا شي، نو اول به مور و پلار ورته د صحیح نوم ږدي، دویم به ورته د قرآن تعلیم کوي، دریم به ورته د واده حق په دې مور و پلار باندې ده. نو د قرآن تعلیم دا د بچي مستقل حق ده، هم د نارینه دپاره او هم د زنانه دپاره. که ستا هلک بچی وي او که جنۍ بچی دي وي، د دواړو په تا باندې دا حق ده چې ته به ورته قرآن ښیې، دین به ورته زده کوې، هغې نه وروستو به بیا اسباب د دین د زده کړې ورته برابرې.
مدرسه به ورته برابروي، حال به ورته برابروي، مصرف به ورباندې کوي. دا د مستقل د جینکو حق ته په موږ او تاسو باندې. چې کله جنۍ دینداره بیا څنګه زندګي کوي؟ بیا داسې زندګي کوي لکه عمر رضی الله تعالی عنه یو ورځ په خپل دوره خلافت کې داسې بار ووته، هغه په خپل دوره خلافت کې داسې ګرځېده راګرځېده، یو کور خواته تېرېږي، د لور او د مور جنګ ده. مور ورته وایي لورې د څاروونه دې پۍ راواخیستې، لورې په دې پوی کې لږ اوبه واچوه زیاتې بسې. لور ورته وایي مورې امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنه حکم کړی ده چې په پوی کې به اوبه نه اچوئ. مور ورته وایي لورې امیر المؤمنین خبر کړی ده په دې شپه کې خو امیر المؤمنین نشته. لور ورته وایي امیر المؤمنین نشته مورې، این الله، الله چېرته ده؟ الله خو موږ په سر ولاړ ده که نه؟ الله خو مو ویني که نه؟ الله خو حاضر ده که نه؟ که مور امیر المؤمنین نسته، خدای سته چې ځینې داسې تربیت واخیسته، قسم په الله که دی د خاوند کور کې خفه سي، د پلار په کور کې یا خفه سي، په ټوله زندګۍ کې به خفه نه سي. د خاوند د تابعدارۍ نه خبره سوه، په ټوله زندګۍ کې به خفه نه سي. د مور او پلار د حقوقو نه خبره سوه، په ټوله زندګۍ کې به خفه نه سي. د خپلو بچیانو د حقوقو نه خبره سوه، دا جنۍ به په ټوله زندګۍ کې خفه نه سي. لیکن نن سبا موږ د جاهلیت د زمانې یو رواج په ځان کې عملي کړی ده چې موږ جنۍ ته په دې نظر باندې ګورو چې دا جنۍ صرف د کور کار زده کړي. مور هم دا وایي دا جنۍ سبا بل کور ته ځي، دا دیګ ورته زده کړه، دا روټۍ پخول ورته زده کړه، دا د کور کار ورته وکړئ، هلته به په بل کور کې بیا څه کوي. خو لیکن دا خبره نه مور کوي نه پلار کوي. دې جنۍ ته قرآن زده کړئ، د خدای حضور کې به درېږي، د خدای مخامخ به درېږي. دا خو د دوه ورځو زندګي ده، بل کور هم د دوه ورځو زندګي ده، لیکن د خدای حضور ته چې لاړه شي دا لور به بیا هلته څه کوي؟ د خدای کلام یې نه دی یاد کړی. موږ په دې حق کې د خپلو لورګانو حقوق پایمال کړي دي. نبي علیه الصلاة والسلام په زمانه کې یوه بیبي وه، دینداره بیبي، هغه ډېره خوشحاله زندګي تېروي، دنیا هم خوشحاله وي، آخرت هم خوشحاله وي. نبي علیه الصلاة والسلام په زمانه کې یو کس و، هغه چېرته په مسافرۍ باندې ته، په سفر باندې ته، او په دویم چت کې د ده کور و، لاندې چت کې د خپل کور و. دې ښځې ترې وویل چې زه تر څو بیرته د مسافرۍ نه راځم د کور نه به نه راکښته کېږي. دا خپل کور کې دویم چت کې ناسته ده، خاوند یې لاړ په سفر باندې، لاندې چت کې پلار بیمار سو. دا ښځه دومره تابعداره وه، د پلار تپوس ته نه راکښته کېږي. نبي علیه الصلاة والسلام ته یې کس ولیږه د الله رسوله، لاندې چت کې مې پلار بیماره ده، بره چت کې زه یمه، خاوند راته ویلي دي چې زه تر څو د سفر نه راځم د بره چت نه به لاندې نه راکوزېږي. څنګه چل وکړم؟ څنګه چل وکړم؟ نبي علیه الصلاة والسلام ورته وایي د خاوند تابعداري وکړه. بیا نبي علیه الصلاة والسلام ته دا پلار د دې ښځې پلار وفات شو. بیا نبي علیه السلام ته کس ورلېږي چې زه د خاوند تابعداري وکړم که نه پلار مړي ته ورکښته شم. نبي علیه السلام ورته وایي د پلار مړي ته مه کښته کېږه، د خاوند تابعداري وکړه.